أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. د دې دینا د یوسف علیہ السلام د واقعې گویا دویم حصہ شروع کیږي او دې دینا آیت نمبر 57 پورې شپږم مقام ده. پدې کې با سلور خبري بیانېږي. یو د هغه وخت د بادشاہ خوب، بیا د خلکو د هغه خوب د تعبیر نه عاجز کېدل، دریم د یوسف علیہ السلام د عفت او د پاک دامنی اظهار او بیا د جیل نه وتل. په دغه وخت کې مصر باندې د فراعنو حکومت نو. د مصر چې کم خپل آبادی وا قبطی خلق، دی باندې سنور خلق خواوشانا هغی مسلط شیو، قابض شیو او هغی په حکمرانی کولا. هغی ته د ګډو والا بادشاہان وی، د ګډو بیدو والا چرواهان، دا قبایلی خلق وو. دی په مصر چرته زمانہ کې جنگ کې فاتح شیو او بیا دی باندې حکمرانی کولا. بیا د دین رستو راغلل قبطی خلق، دا غي بیا خپل بادشاہ ته فرعون وی. بیا دا غي زمانہ کې موسی علیہ السلام راغله و. خدا لا زړی خبرې دي. دغه وخت کې ورته ځکه فرعون نه دی ویلې، ملک ورته ویلې دی. ندی بادشاہ یو خوب ولیدو او دا غي خوب د وجنه د سپریشان وو، ذکر چې وی مسلسل یو سور دی دغه خوب د لیدو. هغه خوب دا و چې انی ارا 7 بقرات سمان، او سربی غواګانی دی چې هغه یعنی او سربی غواګانی دی او کمزوري غواګانی دی. دا کمزوري لګي او دا سربی خوري او دغه سي وږي کتلی دی چې او وږي دیشنه او اوچ دی. دغه سي دته ښکاری خوب کې نو د جګم د دربار خلق وو مشیران، هغه ته خپل دا خوب بیان کو. هغه د دې تسلی بخش او قابل اطمینان جواب دل ورنکو. په دغه وخت کې دا کم سړی چې یوسف علیہ السلام سره جیل کې ملګری شوی وو او ساقی وو د بادشاہ، هغه هم خوب لیدل او یوسف علیہ السلام نے تعبیر تپوس کړو او هغه سی شیو. نو داغه هغه ځړه خبره یاد شو، وذکر بعد امتن. سو وخت پس هغه ته یاد شول چې اوهو د خوب بهترین تعبیر خو هغه سړی پویږي چې په جیل کې دی. او هغه حسیم ما ته ویلیو چې ته کله لاړ شې نو بیا به د خپل مالک څخه زما تذکره کې. نه د هغې ته ووی چې زه به تاسو ته د خوب تعبیر راوړم، خو ما جیل پورې واستوئ. حضرت یوسف علیہ السلام ته ووی او یوسف علیہ السلام د هغه د خوب تعبیرم اوخو او بیا ورسره یو بهترین تدبیر هم اوخو. ورته وی چې دا او سربی غواګانی او کمزوري او شین وږي او اوچ دا دغه سیدی چې تاسو باندې با وکاله دغه سرادی چې هغه د خوشحالي کارونه نو تاسو په باغې کې س
غلا چې کم ستاسو د ضرورت تا هغه به تاسو استعمال کوي او نور به دغسې محفوظه کیدی لکه د دغې اوو نه وروستو د 7 کالو قحط به راځي او نو چې د هغې 7 کالو لپاره په دې 7 کالو کې تاسو ځان له انتظام بندوبست وکئ چې کله بادشاه د خوب تعبیر او ورسره تدبیر واورېدو نو هغې د دې سړي د فراست نه ډېر متاثره شو او وی چې ایتونی ما سکې راولئ نو دغه مقام کې دغه واقعه ده وقال الملك اوی هغه بادشاہ انی ارا 7 بقرات سمان یقینا زګورما او واغانې چې سربی دی خوري هغې لرا او عجاف چې کمزوری دی ټپې و7 سنبلات خضر او ګورماز او وګیشنا و اخر یابسات او سنوح نور دی اوچ یا ایوہ الملعو اے دربار والو افتونی فی رویایم خبر را کئی ماتا دما د خوب بارکی کتاسو د خوب تعبیر کول شئی قالون درباریانو اوی اضغاث و احلام گڑ وڈ خوبون دی این دستا د میدی اثر دی ہوئی وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین او نیو مغا پتابیر د دغی خوبونو بعالمین پوا من دا زدس ندا حالانکہ خوب واقعی یو شیطانی خوب وی او یو دغه سی کله کله د معدې د خرابوالي د وجنا یا د انسان خپل یو خبري چې هغه دماغ کې پرتی وی خاص کر د کېدو نه مخکې نه اغم کله کله وهم کې انسان ته دغه سی جوړیږي لیکن د دریم قسم یو خوب دی چې هغه سیدی نبی علیہ السلام ورته د نبوت یو جز ویلې دی مبشرات دي نو هر خوب یو شانتنی قال الذي نجا منهما اوه هغه سړي چې بچوي وو دا غدواړو نا وذکر بعد امه او یاد شل بعد امه سوخرستو ذکر مونږ ویلو پرون چې فانساهو کې هو ضمیر د صحیح قول مطابق خادم تراجه ده د دنه خبره هیر شی وا د دې آیت په کرینه باندې چې وذکر بعد امتين دتا یا خبره یاد شوا یو وخرستو انا انبئکم بتاویله ذب خبرو متاسو په تعبیر د دې خوب فارسلونی نماولی گئی مخ کې اوس حذف ته معنا هغه دا سړی ولیږو د لار جیل ته ورسېدو او یوسف ایها الصدیق هغه حضرت یوسف سره برای راست گفتگو شروع شوا اے یوسف اے ملگریا افتنا فی 7 بقرات خبر را کی مونگتا پا فی 7 بقرات سمان پاو غواگانو کی چی سربی دی خوری غیل را 7 عجاف او غواگانی چی ٹپی دی و 7 سنبلات او دا او وگو چشن دی او سنور دی اوچم دری خوب تعبیر راکا لعلی ارجع الى الناس چی ذلار شم خلقو تا لعلهم یعلمونا چی دوی پویشی یعلمونا چی حقی اخبل دی خوب پا تعبیر پویشی یا لعلهم یعلمونا چی ستا پا مقام پویشی دغه خبر ورته وکړه او حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر دے دا پیغمبر دا اخلاق ہو پا اعلی درجہ باندی وی دا ورته نه وای چې اوس د مطلب دی نو اوس د یاد شم نه خپل د هغه کم حاجت چې راوړی دی هغه ورته بیانوي قال تزرعون 7 سنین دأبا تزرعون خبر دے په معنی د امر کې تزرعون تاسبا کروندی کوي 7 سنین او کالا دأبن پر لپسی
فما حصدتم اغس چې تاسو یې وریبئ فذروه فی سنبله نو پریک بدئ هغه فی سنبله د هغې په وږو کې الا قلیلا مما تاکلون مگر سلیک غوندې چې تاسو به خورئ من خوراک والا غلب جدا کئی او نور غلا آغا بتاسو محفوظ او ساتي د محفوظ پاتې کېدو د پاره چې کم تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام خولیو چې په وږي کې نو نن ټول سینس په دې متفق دی چې او په وږي کې کدا دانه پرتی نو دا ډیر وخت پورې محفوظ پاتې کیږي فدې ته وای تعویل الاحادیث چې حضرت یوسف ته الله د تعویل الاحادیث علم ورکړو ثم یاتی من بعد ذلک نو دا تعبیر شو د 7 بقرات سمان او د 7 سنبلات خضر دی پسې اوس 7 عجاف او اخر یابسات داغي تعبیر ورتخی ثم یاتی من بعد ذلک بیا برادی د دی او کالو نرستو 7 او کالا شداد سخت یا کل ما قدمتم لهن دا به اخری هغه چې تاسو وړاندې خېوي دی د پاره اغا او کالو ټول غلب استاسو ختم شي ها الا قليلا مما تحسنون مگر سلوغنه چې تاسو به تخم لګدی دیم ورته ویلې سهسا اغا بد تخم د پاره تاسو محفوظ او ساتي ثم یاتی من بعد ذلك عام بیا برادی د دین رستو یو کال فيه یغاث الناس چې باغی کې با بارانو نوریږي په خلقو وفيه یعصرون او باغ کال کې با هغه یعصرون شرابونو باسی یعنی فراوانی بپی بیا وقال الملک بادشاہ چې د خوب تعبیر واوریدو او ور سره تدبیر نو وی چې تونی به رای ولی ما سکام لہذا بیا قاصد د بادشاہ د طرفنا جیل تا د حضرت یوسف علیہ السلام ملاقات تلاړه فلما جاءه الرسول نو هر کله چراغ یوسف علیہ السلام څخه الرسول هغه قاصد ورته وی چې راځه ته آزاد شوی بادشاہ دی غواړي یوسف علیہ السلام ورته وی چې نا ارجع الی ربک واپس لړشه خپل آقا ته فاسأله تپوس دنو کا چې ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن سحال ده غزنانو چې هغې زخمی کړي وي خپلې ګوتې مانا یوسف علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام وی الله دی وی رحم کی په یوسف باندې کداغه سي مونږ ته چا ویلی وو نو مونږ بسم دستی وتی وو خدا خپل سوچ دی د نبی علیہ السلام سوچ داو چې داعیله د دعوت موقع نه د ضایع کول پکار جیل کې دن دومره کار نه کیږي چې غم بهر کیږي او د یوسف علیہ السلام سوچ داو چې داعی لاړم خپل سیرت صفا کول غواړي چونکه حضرت یوسف معنی یو د غیر اخلاقی الزام وو نړمبه هغه غختل چې زما د جیل د وتون مخ کې دا الزام د دین د پاک شمه نو درمبه دا ورته ویلې چې ډمبه ته دا غي واقعي تحقیق وکا ان ربی بکیدهن علیم یقینا زما رب دا غی په تدبیر باندې علیم پوه ده قال ما خطبکن بادشاہ چونکه ددن متاثر وو نو د حضرت یوسف علیہ السلام په قول باندې آغا زنانی وبللې د زوړ رجسټرو کې خو بلی کلیو کنه زاړه کاغذونه راول ټول او تحقیق تفتیش وکړو هغه خزه وبللې هغه ته وای ما خاطبکن سوا کې واستاسو کله چې تاسو غلولې وو یوسف دا غد ځان بارکه قلنا نو هغه ټول ویلې چې حاش لله الله پاک دې ما علمنا علیه من سوء مونږ نو پیجندلې پد باندې حسب بدی
یوسف کی حس بدی نشتا. قالت امرأة العزیز الآن دا امرأة العزیز داغ وزیر خد اویلی چه الآن حس الحق اس حق کارشو صفاشو. اس وید حق خبرکم انا راودته عن نفسی ما دے غلول و دد نفس بارکی و انہو لمن الصادقین او یقیناً دا یوسف خامخا در اختیننو. ذالکا دا مخ کی دو آیتنا آیت نمبر 52 او 53 دا چا قول دے. بعض مفسرین خو فرمای د دې تسلسل د وجنا چې دام د هغه امرأة العزیز قول دی او څوک بکې د دې قول لپاره قرینه دا ذکر کوي چې یوسف خلا جیل کې دی. هغه خلا د جیل نه دی وتله نو دا د یوسف خبره نشي کېده، دا د دغه امرأة العزیز خبره ده. وَإِذَلِكَ دا وی دا وینا میں زکا اکڑا چلی عالما دی دا پارا چی یوسف پویشی انی لم اخنہو بالغیب چی ما حق سرا حس خیانت نو کڑے پشیشا دا غ پشیشا ما حس خیانت ندے کڑے وان اللہ او یقیناً اللہ نکامیابی چال دا خائنینو. دا دی تصور دے کده دی قول منلشی نگور دا ہر سمنی مصریان اللہ منی تدبیر کون کیوں اللہ منی او بیام یوسف علیہ السلام وی چی لا یومنون باللہ ولا بالیوم الاخر وما ابرئو او دا بم بیا دغا دا امرأة العزیز قول وی چی ما ابرئو نفسی ززان پاک نگرم ان النفس لامارتم بالسوء ذکا یقینا نفس چه دے خامخا حکم کا ان کے دبدی دے الا ما رحم ربی مگر حغا چه رب رحم اکی ذکا یقینا رب دما چه دے غفور الرحیم بخون کے مہربان دے. او سوک وی جن دا حضرت یوسف علیہ السلام قول دے آغا مطلب داو جما دا تفتیش مطالبه زکا اکڑا دا میں زکا ہوئی چی تفتیش دی اوشی چی ذالکا لیعلما آغا عزیز مصر دی پویشی چی ما دا آغا پکور کے دا آغا پشیشا سا خیانت نو کرے. دا یوسف علیہ السلام قول دے ہوئی دا میں زکا اکڑل چی آغا تا پتہ لگی چی زیکور کی اس پاتے کولما نو ما دا غسرا س خیانت نہ دے کڑے وان اللہ لا یہدی کید الخائنین او وما ابرئ نفسی. دام بیا د یوسف علیہ السلام خبر دوړه احتمالات تی پکې. وقال الملك اتونی به استخلصه لنفسی. بادشاہ وی چرائے ولی ما سکا دب خاص کم د خپل ځان د پارا مشیر خاص جوڑو ما. فلما کلمہو نو ہر کلا چی خبری اکڑے بادشاہ دد سرا نو قال وی انکا اليوم لدینا مکین یقیناً تبا نن لدینا منسکا مکین قدر والے امین امانت دارے. ما ہوئی صرف تا اخبر مشیر جوڑو الغوختے لیکن استاد خبرو نہ معلومی گی چی پتا کہ نورم دیر کمالات تی لہذا مونگ تالا یو اہم عہدہ در کول غاڑو اہم کار. حضرت یوسف علیہ السلام پوشو چی دیب مالا سنس عہدہ راکی ذمواری دا حکومت نولینا چی دا وزیر خزانی مطالبہ کم زکا چی یوسف علیہ السلام تا دا آغا خوب دا تعبیر دا وجنا دا راتلون کی حالاتو علم وہ او بیا کم آغا حالاتو کی چی کم حسن تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کولے شو نو دغا سے دبلنا توقع نوا نو زکا حضرت یوسف علیہ السلام دا آغینا دا مطالبہ اکڑا. دا باغ وقت کی چی کل یوسف علیہ السلام تا یقین شو چی ما تا عہدہ را کئی حکم عہدہ برا کئی دا خوب دا غی پا خوخی زب ورطوام چی دا عہدہ را کئی
په داسې وخت کې د عہدې مطالبه جایز بلکې پکار وي چې کله ته پوهیږي چې دا کار ما نه علاوه بل څوک په صحیح طریقې نشي کولی او په عام حالاتو کې عہدو مطالبي چې دی پیغمبر علیه السلام وایي مونږ یې چاله نه خوښوئ. قال یوسف ویلی اجعلنی مقرر کما علی خزائن الارض د ملک په خزانو باندې انی حفیظ علیم یقینا زما ساتون کې حلیم پوها وکذالک او دغسی مونږه قوت ورکړې وو یوسف ته فی الارض په هغه ملک کې یتبوأ منها حیث یشاء ذیاب نیولو هغه ملک نه چې کوم ذیاب غوښتو من بالکل آزادانه حیثیت ورته حاصل وو. نصیب برحمتنا من نشاء مونږ رسو خپل رحمت چاله چې غواړو ولا نضيع اجر المحسنین او نه ضایع کوو مونږ اجر د محسنینو احسان کوونکو ولا اجر الاخرة خیر او خامخا اجر د آخرت غوره دی للذین هغه چاله چې ایمان راوړي وکانو یتقون او ځان ساتي. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون. اوم مقام دے آیت نمبر 68 پورے دی کی د یوسف علیہ السلام د رونو مصر تراتلل دی پا اول زل او بیا د یوسف علیہ السلام یو تدبیر دے د رونو دوباره بلولو د پارا چې دی دوباره راشی. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ څه مطلب یوسف علیہ السلام د مصر وزارت ورته ملاو شو وزیر خزانه چې ورته وایي او دا خوب د تعبیر مطابق دا کلونه رالل او کاله اغم تیر شول هغه د خوشحالی او کاله تیر شول اوس دې پسې د قحط هغه کلونه شروع شول. نو چونکه مصر اسی متمدن ملک وو او چونکه حضرت یوسف علیہ السلام بہترین تدبیر سره دی کالونو د پارا خپل انتظام کړي وو نو دمر غله ورسکا چې د خپل ضرورت نه سیوا غله قحط په وخت کې اغي خرصول شروع کړه او قحط رو سیوا کېدو تر دې چې دا قحط اثرات کنعان ته ورسېدل. د یعقوب علیہ السلام کلی دا او د یعقوب علیہ السلام کور هم د قحط د وجنا متاثر شو. دوی ته اطلاع رااله پته ولګیدا چې مصر بادشاہ دی یعنی مصر حکومت چې دی هغه غله خرڅي خدا هغه د غلې شرط دا دی چې یو سړی لا یو بار ورکي. نو د یعقوب علیہ السلام خپل رونه واستول یوسف علیہ السلام چې ولیدل نو د او پی جندل هو هم له منکرون دی حضرت یوسف نو پی جندلې د دغه واقعه شروع کیږي. وجاء اخوة یوسف رال الرنا د یوسف فدخلوا علیه نو داخل شل بد باندې فعرفهم نو د او پی جندل هغی دغه په جندل چې هغه کې خدمره تبدیلی نو راغله من هغه وهم لیو او وهم له منکرون او دوی یوسف لرو نه پی جندون کی ولی یوسف علیہ السلام هغه وخت کې ډیر وړو کې اوس مشر دی. دویمه خبره دا د هغه په تصور او توقع کې منوا چې دا وزیر دی دا به هغه یوسف وی هغه خود خپل ذهن اوخکل او چې هغه به چرته والله نو ولما جهزهم بجهادهم هر کلا چې تیار کو یوسف هغه تا سامان دا هغه نو دغه وخت کې چې کله یوسف علیہ السلام په جندل نو خامخا یوسف علیہ السلام خبرې اترې کړي حالات به تنه معلوم کړي دی ورته ویلي چې زمونږ یو رور بلوم دی هغه مونږ د پلار خدمت لپاره پلار زمونږ بوډا دی
نو یوسف علیہ السلام دیتا ویلی جئیتونی بیاخل لکم من ابیکم راولی ما سکا اغرور چستاسو د پلار د خوان دے اللہ تی رور الا ترونا آیتاسو نگوری چی یقیناً پورا پورا ورکوم الکیل راشن وانا خیر المنزلین او بہترین ملمستیا کون کے ما تدی ملمستیا بے مخکڑی فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ نُكَتَا سُورَا نَوَسْتُو مَا سَكَا بِهِ هَغَه اغبل رور نفلا کیل لکم نبوی غلا تاسو د پار عندي ما سکا ولا تقربون او تاسو بمات نزدیکی گینا من دما ملک تب نزدیم نرا دی قالو دیوئی سنراود عنه اباهو زرد چمون بغلو داغنا داغ پلار وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ او یقینا منگا خامخا کون کیو وقال لفتیانه دا اس طریقہ دا ضرور دا حاضر اولو دا پارا یو تدبیر دے دا حضرت یوسف وقال لفتیانه او اوی یوسف علیہ السلام اخبر خدمتگارو تا اجعلوا بضاعتهم کی دی دی دا قیمت فی رحالهم دی پا سامان کی دا کم قیمت چی دا غلی ورکو دا پیسے والا بیا غلہ کی دی ولی دی کی حکمت سدے وَإِلَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا اِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ کی دیشی چی دی اپی جنی دا پیسے کلچ واپس لاڑشی اخپل کورتا نو لعلهم یرجعون کی دیشی چی دی ویاراشی سمانا ذکتا حضرت یوسف علیہ السلام تا علم وہ چی دی کلا دا پیسی دوبارہ اکتی نو یا خدا چی حضرت یعقوب بیدسی نپریدی اغیب ورطوئی چی دا پیسی اس بیا ورسوئی او یا دا چی دی سکبا کی دیشی دا نور غلی دا پارنی نو چې دا پیسې ورته ملاو شي نو دی بوای چې دی باندې به نور غله راوړو دلته څه سوالونه تفسیرونو کې صوفیانه سوالونه صوفیانه معنی یوسف علیہ السلام دا پیسې ولې واپس کړي دا خو د قوم خزانه وا نو دا مطلب خو نه دی چې یوسف په د ځان نه کني قومي خزانه کې نیخي رنبه د یو سړي حیثیت خو متعین کوي چې دا څوک دی دا دا اللہ پیغمبر دے جیو سڑے دمرا پا خواہشات مانی شہوات مانی کنٹرول لری نو دا یو 100 روپی بکنی اغید اخبل جیب نے نشی ورکولے یا دا چی دمرا اختیار حضرت یوسف تا حاصل بھی کنا دمرا چی دمرا تصرف پکی اغی کولے شی نو صحیح دا چی بد دا نشت دلتا خدا یوسف پا بارا کی دمونگ زین کی نا دا دی چی دا یو 100 روپی بکنی اغا دا قوم بخوڑلی مونږ بار بار دا اورو کنه چې قومي خزانه فلانی ولټلا فلانی ولټلا نو الدم بیا دغه صوفیانه خبره ذهن ته راځي یو سړی چې دا الله پیغمبر دی دا غنه دا توقع نشي کېده دا سي صوفیانه خبرې دي چې یو سړی او دسماتی له لوټه د یو دغه نه واخلي وي دا بل حلال ای که حرام وي او نور جیب به د حرامونه ډکی د هغې به خیال نی خو د دې لوټي په باره کې به تپوسونه کوي نو لعلهم یعرفون اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم نو کله چې دوی واپس را لخپل پلار تقالو دی ویلی یا ابانا اے پلار زمونږه منع من الکیل تن په سر باندې یو بوج او یو غله وا نو منع من الکیلو ایثار شوا د مونږ غله فارسل معنا اخانا نو الیګ مونږ سره زمونږ دارور نقتل چې مونږ غله راړو او انا له لحافظون او یقینا مونږ د خامخا حفاظت کوونکیو قال یعقوب علیہ السلام وی هل آمنکم علیہ ذ اعتبار نکم ستاسو پد دباندی الا کما امنتکم علی اخیه مگر څنګه چې میں اعتبار کړو ستاسو د ضرور په بارکه دین مخ کې خف الله خیر حافظا الله بهتر دے حفاظت کوونکے وهو ارحم الراحمین ولما فتحوا متاعهم
او ارکلا چې کلاو کو دی سامان اخبل وجدو بضاعتهم نوئی مندو اخبل هغا قیمت ردت الیہم چې واپس کړه شوه دے الیہم دویتا نو قالو دیوی یا ابانا ما نبغی دسی مطلب دے لگت خلق وی او نور دو مونگ سا پکار دی پدائی دی پیسی مئی دی رالے او غلبت نراڑو نو یا ابانا اے پلارا دا مونگا ما نبغی مونگ لنور سا پکار دی مونگا سغاڑو هذه دا جملہ مستانفہ دا ما نبغی وضاحت دا پارا دا مونگ لسپکار دی مونگ بس نور غاڑو هذه بضاعتنا دغا پیسی دا مونگ دی چه واپس کرے شی لینا مونگ تا واپس شوے اغای اخپل مونگ تا واپس کری ونمیر اهلنا مونگ با غلراڑو دا کوروالو دا پارا ونخفض اخانا او حفاظت بکو درور ونزدادو کیل بعیر او سیوا بکو غلد یو اوخ ذالک کیل یسیر دگدا غلدا یسیر لگا یسیر پمانا دا قلیل دا قالا لن ارسلہو معکم حضرت یعقوب ویلی چه هیچ چرید نلیگما دے معکم تاسو سرا حتی توتون موثقا تردی چه راکی تاسو ماتا پخا وعدا دا اللہ لتا تننی بیہی چه خامخا تاسو براولی دے ما سکا الا ان یحاط بکم مگر دا چه تاسو ٹول را گیر شئی بیا خوی د قسمت خبره ده خود دسی بګوره ده نه منم چې دې تاسو هلته ایثار کوي او په خپل راشي لکه د یوسف نو فلما آتوه هر کلا چې هغه ورکو حضرت یعقوب ته موثقهم خپل وعده نو قال یعقوب ویلی چې الله پاغه سمانی چې مونږه واو وکیل ذمہوار ده وقال یا بنیا دا حضرت یعقوب علیہ السلام نصیحت دے اخبل زامن ہوتا چتا سو د یو دروازی نمدئی د بیل بیل دروازو نتیر شئی دی نصیحت د قرآن د ظاہر نمعلومی گی چی دا نصیحت حضرت یعقوب حغی د یو خطرین د بچکولو د پارا بطور تدبیر نصیحت کرو چی آغب تا دا آغی پا بارا کی سا خطرہ محسوس کی دا نو دا آغی خطرینا دا بچاو دا تدبیر پا طور باندی ورتدا نصیحتو کو چی لا تدخلو من باب واحد ودخلو من ابواب متفرقہ جدا جدا دروازو نزئی دا یو دروازی نمدی شہر تا اس حضرت یعقوب تا اغا کم خطرہ پا دی باندی لگی دا نداغی دلتا چرتا وضاحت نشتا صرف قرآن ندا معلومی گی چه داوی د یعقوب علیہ السلام یو خواہش وہ چه اغو پورا کو ما الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها سوک مفسرین عام مفسرین وی چه د یعقوب علیہ السلام دا زامن پورا زوانا نوٹھول نورتوی چه د یو دروازی نامدئی چرتا سوکم نظر نکی نو د نظر بد نا د بچاو تدبیر په طور باندې ورته د سوي چې یو دروازې نه مدای جدا جدا دروازو نه لاړ شي نو کو دا وی نو کې دیشي ولی چې د مون شریعت کې وایي چې ان نظر حق العين حق نظر لګیدل دا صحیح خبره ده لګي خدا سبب من الاسباب ده ضروری نه ده چې هر نظر بلگی د هر چا بلگی په هر وخت کې بلگی سبب من الاسباب ده قطعیت بگی نشتا ظنی شی ده او بیا زمون شریعت کې دا غ نظر بد نه داغي تدبیرونه ذکر کړی دي چې هغه سړی د چا چې پچا نظر لګیدلی هغه به او د سوکی داغه د او د هغه ابوبا پدی بل سړی باندې او چړکی نو الله بوله شفا ورکی کی دیشی چې دا ذہن کی بود حضرت یعقوب لگا دا حضرت یعقوب دا خیال خبر وا چرتا آغا ویلی ندا خو مفسرین وی دا دسی وو او سوک وی چې دا دسی وو لکه دا ذہن تا دیر را دی دکا یو پیغمبر دا نظر ندم را یریگی او بیا ماشو اخبر دامنو تو وی چې دث مدی او دث لڑ شئی
نو کې دې شي خو ډېره لرې غوندې خبره ده کې چې حضرت یعقوب علیه السلام ته هسې د خپل زامنو په باره کې څه خطره محسوس شوه. زامنو به ورته ویلي چې با هغه وزیر صاحب زمونږ ډېر لږ خیال وکړو، چای را باندې وڅښولې، مهمان خانه کې کېنولو، خوراکونه یې را باندې وکړل او بیا یې راته ووایي چې دا رور به خامخا راولئ. نو یعقوب علیه السلام پوه شو چې دې کې څه خطره ده، هسې نه چې زما دا زامن هلته کې گرفتاره کي یا زما د پیغمبري ورته پته وي او هغه خلک خو د پیغمبرانو قائل نو کنه. نو دغسې خطرات ورته محسوس شول. نو وی چې یو دروازې نه مه ځئ، مطلب دا چې جدا جدا دروازو نه ځئ، نو که چېرته یو خطره محسوس کوي نو دا نور به خبر شي، نو دی به ترنه خپل ځان وباسي. خو بهرحال قطعي خبره دلته نشته، صرف دومره وه د دومره قرآن نه معلومیږي چې دا خبره حضرت یعقوب بطورې تدبیر کړې وه. ویلا وقالا اویلی یعقوب چې یا بنی اے زامنو زما لا تدخلوا من باب واحد، من نوځئ د یو دروازې نه او وځئ تا دننه نوځئ تاسو د جدا جدا دروازو نه. وما اغنی عنکم من الله من شیء، او نشم اړولې د تاسو نه د الله عذاب نه هیڅ شی. ان الحکم الا لله، نشته د واک مگر د الله. علیه توکلت وعلیه فلیتوکل المتوکلون. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، او هر کله چې هغوی داخل شول د هغه ځایه چې حکم کړی هغوی ته د هغوی پلار، نو د لما جزا محذوف ته چې وقع ما قضى الله بی، نو اوشوا چې د الله کومه فیصله وه. ما کان یغنی عنهم من الله، نشو لرې کولی یعقوب د هغوی نه د الله د عذاب نه هېڅ شی الا حاجتا، مگر یو تمنا وه په زړه د یعقوب کې قضاها چې ده یې پوره کړه. حضرت یعقوب خپل د زړه تمنا پوره کړه، ورنه تدبیر چې دی دا تقدیر نشي ټالیا کولی. دلیل دی د دې چې تقدیر کې چې څه دي هغه کېږي، تدبیر بیا فعل شي د تقدیر مقابله کې. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، او یقینا دا یعقوب علم والا و، لما علمناه، ولی چې مونږ علم ورکړو دتا خو اکثر د خلکو نه لا یعلمون نه پوهېږي. ولما دخلوا علی یوسف آوی الیه، آیت نمبر 89 پورې اتم مقام دے. دی کی دوبارہ راتلل دی د یوسف د رونو مصر تا، بیا دا وړو کې رور ځان سکا ایسارول او پاغی باندې هغې د پاره یو چل جوړول، یو تدبیر جوړول. ولما دخلوا علی یوسف، او هر کله چې دی داخل شول یوسف باندې، نو آوا الیه، نزدې کړل، نزدې کو ځان ته، اخاه خپل رور بنیامین چې نومو. قال انی انا اخوک، نو ځان لی ورته وویلې چې یقینا زه ستا رور، نو مه خفه کېږه په هغه کارونو چې دی کول. فلما جهزهم بجهازهم، نو هر کله چې تیارې کو دوی د پاره سامان د دی، جعل السقایة فی رحل اخیه، نو کېښودو جام د رور په سامان کې. دا یو تدبیر کوي اوس، او دی تدبیر کې کو څوک وایي چې دا یوسف علیه السلام ولې وکړو، دماغه صوفیانه خبرې چې وګوره رونو ته تکلیف ورسو، الزام یې پې ولګو. نو مخکې الله وایي کذلک کدنا لیوسف، دا ټول زمونږ په تدبیر باندې کېدل. نو بیا الله باندې اعتراضونه وکړي، نو دا الله تقدیری فیصلې وې دغه. فلما جهزهم بجهازهم، نو جعل السقایة فی رحل اخیه، کېښودو هغه جام په سامان د خپل رور کې. او ثم اذن مؤذن، بیا اعلان کو یو اعلان کوونکی چې ایتها العیر، اے قافلی والو، انکم لسارقون، دا بطور استفهام دے، انکم لسارقون، آیا تاسو خامخا اغلا کړی دا. نو دی قالو، دوی ورته جواب کو، واقبلوا علیهم، و هغوی ته مخامخ شول.
چې ماذا تفقدون تاسو سلټوي من صدر نه رکشوي دي قالوا غيو نفقد سواء الملك مونږه لټو جام د بادشاہ اول من جاء به او چا چې هغه راوړو نو هغه د پاره بوي خمل بعیر یو بوج د اوخ وانا به زعیم او زیما د ذمہدار قالوا تالله دی جواب کو چې تالله قسم په الله لقد علمتم خامخا تاسو پوئی چې ما جینا لنفسد فی الارض نیو راغلی مونږه چې مونږ دی ورانه او کو په دې ملک کې وما كنا سارقین او نیو مونږه غل نیو غلان نیو وی قالو دا ټول خبرې د حضرت یوسف علیہ السلام په مشورې کیږي ورنه غل نه داغه د سزا متعلق مشورې خو نشي غیشتله چې دی ورته وای فما جزاؤه ان کنتم کاذبین نو سزا به وي د دې کتا سو دروغجن یی نو قالو دی ورته ویلی جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاء سزا د دې با هغه سړی وی چې د چا په سامان کې ومندل شو فهو جزاؤه نو دغه به بدل وی او کذالک نجزی الظالمین دغه سزا ورکو مونږ ظالمانو ته معنا غلانو ته یعنی زمونږ د پلار شریعت کې د غل سزا دادا چې چا غلای وکړه نو چې چا نه غلا کړی دا اغلبا خدمت کوي هغه به د هغه شي بیا نو یوسف علیہ السلام ته مخکې نه دته پتا وا ځکه دا تدبیر اختیار کو چې دا سامان د رور سامان نه به وزي د غلا الزام به پد راشي د داغي شریعت مطابق بده ما سکه ایثار شي نو سه تالاشی شروع کړه او تالاشی کې دته ترتیب دسه کو چې سمدستی د رور سامان ورلنه د کول کړي ورنه بیا هم شکوک شبهات او جدا ہوتا سوی خده نړمبه د نور رونو د سامان تالاشی واغښتا په اخر کې د دې وړو کی رور د سامان تالاشی شروع کړه فبدا باوعیتهم نو ابتدا یو کړه دا غید سامانونو نا مخ کې د سامان د رور نا بیا را او باسو غجام می وعای اخیه د خپل رور د سامان نا دیگی چې کم یو اعتراضونه دین ترازی نو الله وی کذالک کدنا لیوسف دغه سی مونږه دا تدبیر خوله و یوسف تا دا زمون په تدبیر باندې کېدل ولی دا اوس کدنا لیوسف د پارا بیان دی وی ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک نو هچری هغه چې د ایثار کړي وو دارور فی دین الملک دین الملک دل تو شګر دین صراحتن د قانون په معنی کې راغله ده او دغه د دې لغوي مفهوم ده د دین او نن زموږ د ذهن دین وتل ده مونږ دین مراسم عبادت تو مذهب تو دین څه ده موږ روزه حج او زکات ده او بس چې کم دا کوي نو دا ډیر دیندار دی نه دین اصل کې دستور آئین ته ویل کیږي وای ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک چونکه مصر معنی چې هغه وخت کې کم بادشاہ وو نو داغه قانون پاغی معنی چلی دو داغه قانون تابع وو داغه خواہشات د حکم درجه وا داغه حکم چې وو هغه قانون وو دی د پارا داغه نه دویمه خبره دی نه کولا نو دین الملک دی توای دغه دی وضاحت او تفسیر کې بیا د دین الله مفهوم مخکاریږي چې دین الله ستوي چې د الله دین لا دستور او آئینی حیثیت حاصل وي چې دا الله د خبرې نه دویمه خبره پاغه ملک کې نه کیږي فیصلی په عدالت کې د الله د دین مطابق وي د الله او د رسول د قانون مطابق فیصلی کیږي غل سزا د الله او د رسول د دین مطابق وي د تعلیم مطابق وي نور سزاګانی نور قوانین هغه د الله د وحی مطابق وي نو دا دین الله وي
او کدغه دستور آئین د الله نوی د یو بادشاہ وی نو دین الملک ورتوای کده جمهور وی نو دین الجمهوریت ورتوای ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک نو هغه چې اغیست نیولې و ایثار کړي و خپل رور فی دین الملک د بادشاہ په قانون کې الا ان یشاء الله مگر دا چې وغواړي الله نرفع درجات من نشاء موجتو رتبی د چا چې غواړو وفوق كل ذی علم علیم او د هر علم والا د پاسا علیم یو علم والا دے قالو نو دیو قتل چې ظاهری نشانونه هغه هو د رور طرف ترا دي مانا واقعی چې زمونږ رور نه دا غلطی وشوه ځکه سواع الملک چې دی د هغه سامان نه برآمد شو نو دلته اوس دی بادشاہ ته یعنی چې یوسف علیہ السلام دی دته وی قالو دی وی ان یسرق کد غلا کړي وي د ان جزا پټه ده کد غلا کړي وي نو دا سنوي خبره نه ده فقط سرق اخ له من قبل زکا یقینا غلا کړي وا د یو رور دین مخ کې چې هغه د یوسف علیہ السلام هغه مو غلا کړي وا فاسرها یوسف فی نفسه نو پټو ساتل دا خبره یوسف پزړه کې او ښکارې نکړه دیتا زمونږ د بعض مفسرین او عادت داوی چې قران کې چرته یو ټکی راغلی نو هغه د بخامخا واقعیا وی لکه ډیرو ځایونو کې دسی دلته اوس دی ویلی چې ان یسرق نو فقط سرق اخ له من قبل نو دې د پر به یو واقعیا ده چې او دا دی ځکه ویلی وو چې یوسف هم په وړوکوالی کې دغه شي ووي او د یوسف علیہ السلام ترور وا د یعقوب علیہ السلام خور دا غي په پرورش کې د پاتې کېدو شورونا نو بیا چې کله وخت راغی یعقوب علیہ السلام وی چې د ما حواله کا اغي حواله کول نو غختل نو د دې یو صدا سي متبرک س دغه واسکټ او یا بیا سینه بند غوندې شی وو چې هغه د یوسف علیہ السلام په جامع سره وی اوتړو او خیال داو چې دابا زواما یعقوب علیہ السلام ته چې زموږ د مشرانو هغه متبرک واسکټ وغیرہ اگر رکشه دے تالاشی کے بعد یوسف ملا نوذی نو دیو بیا یو کال پوری ماسا کا پاتی شي دغه د یعقوب علیہ السلام شریعت کې دسی وو نو هغه وخت کې ټولو ته پته لګیدلی وا چې هغه اسی دروغه کی سوا لیکن دی رونو وی هغه ته اشاره وکړه هم وو چې دا رونه سوق دی دا رونه هغه غدی چې خپل پیغمبر پلار په مخ کې دروغ ویلی وو د یوسف علیہ السلام دا جاء والا قمیصه بدم کذب نو عین ممکن دی چې دلته دی خپل ځان بچکولو د پارا او یوسف دا رور بنیامین دی یو بد کردار ثابتولو د پاره اسی دی دروغ ویلی دی چې ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال وی مانا لکی وی چې انتم شر مکانا تاسو بدی بمکان مرتبه کی والله اعلم بما تصفون الله خپوی دے پاغ خبرو چې تاسو کوي قالوا یا ایها العزیز اوس دیوی اے بادشاہ ان له ابن شیخا کبیرا یقینا دلر دے یو پلار کبیرن بوډا دے نو اونیوا ممکن یو سړی د پدیا کې یقینا مونږونو تا د احسان کوونکو نا قال یوسف ورتویلی معاذ الله الله پناهی غواړم چې مونږ دی اونیو الا من مگر هغه څوک چې مونږ مونډله سامان خپل هغه سکا ان یقینا مونږ په دغه وخت کې خامخا ظالمان یو لا گفتگو شروع شوا فلما سیسون هر کلا چې دینا امید شول منه د یوسف نا خلصو نجیا نجدا شول نجیا مشوره کوونکی اوس بیا ځان لشول مشورې شروع کړي چې اوس بسکو نو قال کبیرهم او وی هغه کنا لوی
التمخ کی ویلو قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف دغه هغه کبیر و دو ویلی چې علم تعلمو آیا تاسو نه یې پوهی چې یقینا تاسو پلار اغشته او تاسو نه موثقا من الله د الله عهد الله عهد درنا اغشته او چې دې بمراولي ها ومن قبل ما فرطتم فی یوسف او دین مخ کې چې تاسو سکمی کړي وا د یوسف بارکی نو لہذا زوس دی اخپل پلار سرا سترګې نشم ملاوله فلن ابرح الارض اچریب نه پرېږدما دا ملک حتی یاذن لی ابي تر دې چې اجازه وکي ما تا پلار دما یا فیصله وکي الله ما دې پارا وهو خیر الحاکمین او غیر بهتر فیصله کوونکې ارجعوا الی ابيکم واپس لاړ شي خپل پلار تا فقولوا اوای یا ابانا اے پلار دمغه ان ابنک سرقا یقینا زیستا غلا کړی دا او مونږه نیو خبر الا بما مگر پاغه باندې چې مونږه پویو وما كنا للغیب حافظین او مونږه د غیب خبر نه لرو حقیقت کې څه دی هغه نشته پتا خو مونږ چې بسترګو لیدلی دي نو هغه درته واو وصل القريه التي كنا فيها او تاسو کا دا غکلینا چې مونږ پکې وو او د هغه کافلینا چې مونږ پکې راغلی و ان لصادقون او یقینا مونږه خامخا رښتینه وو قال یعقوب ولینا بل سولت لكم انفسكم امرا بلکې خیسته کړی دی تاسو لاس تاسو نفسونو امرن یو کار دی ورته دوباره ویلی د یوسف علیہ السلام په معامله کې ورته ویلو بل سولت لكم انفسكم امرا او دلته ورته بیا وای د تجربې په بنیاد باندې چې بل سولت لكم انفسكم امرا خو دلته دا خبره د واقع مطابق نه دا نو دلیل دی چې یعقوب علیہ السلام غیبدان نه وو د غیب خبر ورته نو فصبر جمیل نو صبر دې بهتر عسى الله ان یاتینی بهم جميعا کی دیشی چې الله برا ولی ما ثقا دا ټول وکړل ولې یو کبیرهم ملتپات شو نو دریشول یو یوسف دې یو دا غرور او بل هغه مشروري انه هو العلیم الحکیم وتولى عنه او پډډ شو یعقوب د دینا وقال وی جی یا صفا غمد ما په یوسف باندې وبيضت عیناه او سپین شوی سترګې داغ د غم د وجنا فهو کظیم او هغه و ډک د غما قالوا ندیوی تالله تفتو تذکروا یوسف قسم په الله تب مسلسل یاد یوسف تر دې چې شبت حردن رنزور او تکون من الهالکین یا بشد د مړ کیدونکو نا قال یعقوب علیہ السلام وی انما اشکو بثی وحزنی یقینا د خپل درد او د غم فریاد خو صرف الله تکوما انما اشکو یقینا زخو فریاد کوما د بثی د خپل درد و حزنی او د غم الی الله صرف الله تا من بل چاته خو فریاد نه کوما وعالم او پویګم د الله د خوانا ما په هغه چې تاسو په نه پویګی من د خوب غ تعبیر چې یعقوب یوسف چرته مړ نه دی جوندې دی یا بنی یا اذامنو اذهبوا لرشی فتحسسون الٹوی یوسف اور داغا ولا تیسو او نمنا امید کی گئی دا اللہ دا رحمت ندگا جننا امید کی گئی دا اللہ دا رحمت نا مگر کافر خلق فلما دخلوا علیہ ددیدیانا آیت نمبر 93 پوری لسم مقام دے دریم دل در یوسف علیہ السلام در رونو راتلل دی مصر تا او بیا د یوسف علیہ السلام سره دا غي تعارف کېدل او د جرم اقرار فلما دخلوا علیه نو هر کله چې غوی داخل شل په یوسف معنی نو وی چې یا ایو العزیز اے عزیز مثنا وآلنا الذر رسیدل مونږ ته او د مونږ کور والو ته تکلیف وجینا ببضاعت مزجات او راوڑے منگا سامان مزجاتن کم ببضاعت قیمتم راوڑے دے کم فاوفلن الکیلان پورا پورا راکا منگتا غلا وتصدق علینا او لحاظ کا دمگا یقینا اللہ بدل ورکی لحاظ کا ان کو تا
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. اوس یوسف علیہ السلام تا د الله د خوانا حکم وشو چې بس وخت د امتحان پوره دی. اوس تر دغه وخت پورې د الله امتحان و نو په غیب باندې پرده پرته وه. اوس د غیب پرده اوچته کا نو حضرت یوسف د دوی سره تعارف وکړو. هغه ورته ویلې هل علمتم آیا ستاسو یاد دي څه چې تاسو کړي وو یوسف او د هغه ورور سره کله چې تاسو نه پوهېدئ. څومره اخلاقي انداز دی. اذ انتم جاهلون کله چې تاسو ناپوه وئ. هغوی چې کله د یوسف ټکې واورېدو د دې سړي د خولې نه نو بیا به ورته ښه پوره په غور سره کتلي چې دا خبره خو بې د مونږ او د یوسف نه بل هېچ چاته نه وه پته. د سړي چې وویلې نو ښه په غور یې وکتل چې دی خو به یوسف نی. نو قالو دوی وویلې انک لا انت یوسف. دا انداز هغه وي چې کله کله انسان ته څه نه څه یقین شي او څه یقین نه لرې لرې خبري. نو انک لا انت یوسف آیا یقینا ته خامخا تی یوسف ولې چې دا خو مونږ ته او د هغه نه علاوه بل چاته نه وه پته. نو یوسف علیہ السلام وی انا یوسف وهذا اخی قد من الله علینا یقینا الله مهربانی وکړه په مونږ باندې انه ذکا شاندار دے چې من یتقی و یصبر سوک چې ځان ساتي د الله د نافرمانی نه او صبر کوي نو یقینا الله نه بربادي اجر د احسان کوونکو. قالو دی ویلې تالله قسم په الله لقد آثرک الله علینا خامخا یقینا الله ترجیح درکړه تا ته په مونږ باندې و ان كنا لخاطئین او یقینا مونږه خطا کار وو ګناهګار وو. قال لا تثریب علیکم اليوم یوسف وی چې نشته د ملامتیا پتا به تاسو باندې نن الله به بخنه کوي ستاسو وهو ارحم الراحمین. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یات بصیرا. اذهبوا یوسف ما دا قمیص فالقوه نو غرزوی علی وجه ابی په مخ د خپل پلار باندې یاتی بصیرا نو شي باغې لیدونکې. دلته بیا بعضې تفسیرونه لیکلي د حضرت یوسف دا هغه کمیس کمال خو دا هغه کمیس خو نه دی دا وایي کمیس و چې د حضرت ابراهیم د وخت نه دی کره و او دا یوسف علیہ السلام د حضرت یعقوب اچولی و. نو دا خو دینه خو معلومیږي چې هغه یو قمیص خو رونو ته نه کوز کړی و. جاءوا علی قمیصه بدم کذب. دا عام دا هغه د وخت مطابق حضرت یوسف بولا خپل کمیس ورکړی چې زما قمیص زما پلار له یوسف بطورې تصدیق یقیني وشي چې او نو ما الله بیا هغه له شفا ورکړه. فیاتی بصیرا واتونی باهلکم اجمعین او راولی ما سکا ټول کور والا. دا اوس اصل کې دا هغه سوال جواب و د مکی والو چې دا بنی اسرائیل د فلسطین نه مصر ته څنګه تلیو نو حضرت یوسف بللی وو چې واتونی باهلکم اجمعین. ولما فصلت العیر د دې نه آیت نمبر 98 پوری یولسم مقام. یعقوب علیہ السلام د حضرت یوسف د راتلو نه خبرېدل او د زامنو خپل د پلار نه استغفار کول. وی ولما فصلت العیر او هر کله چې جدا شوا دغه قافله مانا دا قافله د زامنو کله چې واپس کنعان ته را روانه شوه او د مصر د ایریې نه جدا شوه نو قال ابوهم د دوی پلار ویلي انی لاجد ریح یوسف یقینا زه خامخا مومما بوی د یوسف ما معنی د یوسف بوی لګي. لولا ان تفندونی کتاسو نوایي چې ته بېوقوفې کتاسو راته بې عقله مې نه ګڼئ
که تاسو نه وایي چې په ساترو باترو کې دی نو مالا د یوسف بوی را دی وایي انی لا اجدو ریح یوسف. گلستان کې شیخ سعدی سے یو واقعہ لکھی وی یو داسې الله والا سړی و نیک او حوض جوړو چرته جماعت کې نو په هغې کې خپه لړه پرېوتو پکې مریدان ورسره نه په هغې اوبو کې هغه ډوبېدو مریدان ورته وایي چې ته خو په دریابونو باندې هم داسې ګرځېدې او نن ته دغه لږو اوبو کې هم ډوبېږي نه هغه د هغې جواب ورکو. دا جواب اصل کې شیخ سعدی صاحب نقل کوي او په جواب کې حالت د حضرت یعقوب ذکر کوي وی چې بگف احوال ما برق جهان است ما هغه وی دا بگف احوال ما برق جهان است گه پیدا و دیگر دم نهان است. کل کل زمون حالات دغسی دی گہے برتار میں اعلی نشینم او گہے بر پائے خود نبینم. وی ما آغتو ویلی چی ولی ذی مثرش بوئے پیراہن شنیدی چرا در چاہے کنعانش ندیدی. یعقوب علیہ السلام تمی ہوئی چی نندرلا د مصر نا د یوسف د کڑتی بوئی را دی او چې پرون تا سره کنعان کې په کوی کې درې ردې پروتو نو هغه وخت له بوی نه راتو. ذی مصرش بوئے پیراہن شنیدی چرا در چاہے کنعانش ندیدی. نو هغه وی ما ته ویلی چې بگف احوال ما برقی جهان است زمونږ دا حالات چې دی دا د بجلی پړاک دی کله وی او کله نی مانا چې الله راته خبرای نو د مصر نا مالا د کوړتی بوی راغې او چې د الله منظور نی کنا نو مونږ سره کنعان سکا په کوی کې پروتو او ما ته خبر نو. دغه حال دی د کرامتونو او د معجزاتو. بگف احوال ما برقی جهان است گہے پیدا و دیگر دم نهان است گہے بر تار میں اعلی نشینم و گہے بر پشت پائے خود نبینم. کل کل دیتے د نبی علیہ السلام حال ته اشاره وکړه کله دسی وی چې زمون پیدار لاندې ګندګي وی جبريل را دی وای چې ستا پیدار لاندې ګندګي دا مونږ ته نه پتا او کله کله د اسمانونو خبر امتاسو ته وکړو نو دا د الله په انباء الغیب دیتا وی انباء الغیب چې الله ورلا د غیب خبر ورکی نو پتا خو چې الله نه ورکی نو خپل ځان ناغی ته پته نه لګي. نو قال انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انک لفی ضلالک القدیم. دی ویلی تالله قالو دای کور کې چې نور نسی نسا وغیرہ وو هغه ورته ویلی یقینا ته بذور مینه کې. فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه نو کله چراغ هغه زیر ورکون کې نو وای چودا کوړتا په مخ د پلار باندې فرتد بصیرا نو شوهغه بینا. قال یعقوب ویلی الم اقل لکم آیا ما نو ویلی تاسو ته آیا ما درته نو ویلی چې انی اعلم من الله ما لا تعلمون. رسو آیت نمبر 86 کی دا خبر تیر شوا. قالوا یا ابانا استغفر لنا نو دی ویلی اے پلار زمونگا بخنو غاڑا مونگ دا پارا زمونگ دا گناہونو یقیناً مونگ یو گناہگار. قال یعقوب ای سوف استغفر لکم ربی زردے چه بخنا بغاڑم تاسو لا دخپل ربنا یقیناً حغید غفور الرقیم. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ آخری مقام دے آیت نمبر 101 پورے پدی کی دا یعقوب علیہ السلام رات للدی مصر تا او بیا دا آغا خوب تعبیر پورا کی دل دی. فلما دخلوا علی یوسف نو ہر کلا چی دی داخل شل با یوسف باندے آوا الیہ ابویہ رانیز دیکرل دزانتا اخپل مور پلار وقالا ویوی چی ادخلو مصر
ننو دی مصر تا کدا اللہ خوخوی آمینینا پا امن سرا ورفع ابویه علی العرش اوچت اکڑل اخبل مور پلار پا تخت ماندے وخرو او اغی شلدتا سیدک ان کی دا سیدہ تحییہ وا یعنی سر ورطا ٹیٹ کو دا پاول امتونو کی جائدو وقال ویوی یا ابت هذا تعویل رویایا اے پلار دما دا تعبیر دے دما دا خوب چمخ کی مالی دلے وہ قد جعلها ربی حقا یقینا جوڑ کو دا خوب دما رب رختنا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن او یقینا اللہ ما سرا احسانو کو کل چیزو با سلما دا جیلنا وجاء بکم من البدو من بعد اور آئے وستی تاسو دا بانڈونا پس دا دینا چی فساد واچو شیطان زما و زما دا رونو مز کی دیتوی پیغمبرانہ اخلاق تو دی رونو ما سر سکڑی دی اغهر سی ورطا حذف کرل صرف اشارتن ویل چی احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان ندغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشا یقینا رب دما مددار تدبیر جوڑا ان کے دے دا چالا چی غاڑی دکا حغی دے العلیم الحکیم رب قد آتیتنی من الملک اے رب دما یقینا تارا کڑ ماتا دا بادشاہینا او تا خودلی ماتا من تاویل الاحادیث حقیقت دا خبرنو فاتر السماوات والارض دما مددگاری پا دنیا و آخرت کی توفنی مسلمہ مرگ را کے ماتا دا اسلام پا حالت کی او ملاو کی ما بالصالحین نیکانو سرا ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک ددید یا نوس د صورت آخر پوری تتمہ دا غدرم خبرہ چی ما در دویلی پاگی کی باشپاک خبری وی یو صداقت دا رسول بیانی زجر دے مشرکینو تا درم تشجیع علی التبلیغ سلورم جواب دے دا منکرینو دا سوال پینزم تسلی او شپگم صداقت دا قرآن ذکر کئی ذالک من انباء الغیب دغه دے د غیب د خبرونو نا نوحیه الیه الیکا چې مونږه وحی کو الیکا تا تا وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم او نوی تو دی سکا کل چې غی مضبوط کو اخبل تدبیر وهم یمکرون او دی چلون جوړول وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین تسلی او ندی اکثر د خلقنا اگر کت غواړي بمؤمنین مؤمنان وما تسلهم علیه من اجر او تنغواړي دینا پدی باندې سمزوری ندا دا مگر نصیحت دے جہان والو د پارا وکای من آیت فی السماوات والارض زجر او سمران نخی دی پاسمانونو کے والارض او پزمکو کے یمرون علیہا جی دی گرزی حقی سکنا وهم عنها موردون او دیتنا مقرون کی دی وما یومن اکثرهم باللہ زجر او ایمان نلری اکثر دی کنا پا اللہ باندے اللہ مگر پا دس حال کی چیوی اللہ سرا شریک جوڑا ان کی اللہ سرا شریک جوڑی مانا وهم مشرکون ددی آیت منگا مخ کی حوالہ ورکڑی وا چی دا سورت یوسف آیت دلیل دے پدی خبرہ چی ایمان سرا شرک جمع کی دیشی مانا دسی کی دیشی چی یو سڑے اللہ منی دا اللہ خالقیت منی لیکن سی سرا سرا اللہ سرا شریکان گنی دا اللہ نم غاڑی او دا شریکانو نم غاڑی اللہ سکا حغا شریکان شفاعہ گنی لکا مخ کے یا دا غی پشانتا چی اتخذو احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ اللہ منی ارسی منی لیکن احبار و رہبان اللہ سرا پا اطاعت کی شریک گنی پا تحلیل و تحریم کے ندی توئی چی ایمانم لریخ وهم مشرکونا مشرکانم دی فتح القدیر علامہ شوکانی وی وکذالک المعتقدون فی الاموات
دغسی هغه چې د مړو په باره کې عقیده لري چې انهم یقدرون علی ما لا یقدر علیه الا الله وی کما یفعله کثیر من عباد القبور د قبر پرستو کې اکثریت خلق وی دغسی دے چې هغه یؤمنون بالله الله منی پھر بیا هم اعتقاد ساتي فی غیره النفع والضرر د غیر الله په باره کې د نفع او د ضرر عقیده ساتي افا امینو ان تاتیهم غاشیه من عذاب الله دا سبب دے د مخ کې افا امینو آیا دی بیغم دی چرا بشی بدی باندې راگی رون کې د الله د عذاب نه او تاتیهم الساعه یا براشی بدی باندې قیامت اچانک وهم لا یشعرون او دوی بن پویږي قل تشجی او آیا هذه سبیلی دا دلار زما دا زما لار دا د سبیلی تفسیر کئی مخ کې چې ادعو الالله بلم ز صرف اللہ تا علا بصیرت پا بصیرت باندے پا پوہ باندے پا دلیل باندے انا ز ومن اتبعنی او سوک چی زما تابداری کئی یعنی هذه سبیلی دغا زما لار دا کم لار چی اللہ طرف تا دا اللہ دین تا خلق بلل پا بصیرت پا پوہا پا دلیل سرا دی وقت کی دغ دعوت تا ضرورت تے علا بصیرتن چی خلقو تا اخول شی چی دا اللہ دین پا مونگ مانے سو احسان دے او دا مونگ چی کم دینونا پا ذان مسلط کری دی غیر اللہ نظامونا دا دی مونگ مانے کم ظلمون دی علا بصیرتن چی خلق پوئی کو چی دا ظلم او حق تلفیظ مونگ دا کم خانہ کی گی او مونگ دا پارا دا سسی ضرورت دے کم شے دے چی آغا دا مونگ دا پارا مفید دے او کم شے دے چی آغی کی دا مونگا نقصانات تی نو ظاہر دے چی دا اللہ دین چی کلا آئین او دستور چی نبیا با امن وی نمونگ خو حسی چہری بدلو کنا پرون یو و نن ببلوی که پرونے ظالم نو ننے دا ازلم بی ازلم دا آغا نبم غٹ ظالمی او چی نظام حقی بی نظام پا بارا کی حصو خبر نکی چی اصل شے دا سسٹم بدلول دی سسٹم نظام او دغی ذکر علا بصیرتن چی خلقو پا بصیرت او پا پوہ کی دعوا چولے شی چی اصل شے ملک کتاسو سمول غاڑی نو نظام بدل کئی چہرو بدلولو سرے شے نکیگی دغا حال بی لکا جنین جوڑ دوس ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وما ارسلنا من قبلک الا رجالا دا جواب دے دا شبہ او نولی گلے مونگتا نمخ کے مگر نارینا فرشتی ہو مونگ چرتا ندی لی گلی نوحی الیہم منگا بوہی کولا غیتا من آل القرآ دکری والونا افلم یسیرو فی الارض آیا ندی ندی گرزی دری پدی ملک کی چیو گری کیف کان عاقبت الذین من قبلہم جس سنگشو انجام دا حق خلقو چی دین مخیبو چی صرف ایمان والا بچول پا دنیا کے ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا او خامخا کور رسدے بہتر دے حق چادا پارا چیزان ساتی فلا تعقلونا آیا نتاسو عقل نلرئی حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا مشکل ترین آیت تے دا سورت یوسف بلکہ دا قرآن یاد ساتی اشکال پا کی دیر ولی دے چی سب کی آغا کی راتو ندی چی کم زمونگ پا دی صحیفہ کی نشتا نمونگ بے لوگوں نے مختصر کو مانا زمونگ پا کی رات زمونگ پا دی دغا کی دی کذبو نشتا نو دی کذبو دی تعویلات مونگ لسا ضرورت تے نو دغا چی کم زمونگ پا صحیفہ کی کم قرات دے دی مطابق دی صحیح مطلب سدے او ظاہر دا لکا فتح الباری کی لکھی ابن حجر اسقلانی سے وہی دی کی بہتر تعویل و توجیب حغوی چی کم دا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ منقول دا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا منقول توجیح مطابق آغا دا
اشکال زیونه پکې درې دي. د خطا متعلق بسوي استیأس معنی صدا د ظنو او د کذبو ضمیرونه چاته راجی دي. نو سده د خطا متعلق چې ده یا هما ارسلنا د مخکې آیت کې او یا بیا د متعلق محذوف دی چې تراخا نصرنا چې زمونږه مدد با مؤخر شو زمونږ مدد با مؤخر شو یا داغی قومونو مدد با مؤخر شو ترسو حتی تردی پوری. اذا استیأس الرسل د استیأسا اخپل ماده دا نا امیدی تردی چې کله با نا امید شول رسولان خودسنا من ایمان قومهم د خپل قوم د ایمان راوړلونا نه دا د الله د مدد نه رسول د الله د خوانا نا امید کیږي نه. نو هغه مطلب نه دی چې دا رسولان به نا امید شول زمونږ د مدد نه نه من ایمان قومهم د خپل قوم د ایمان نه به نا امید شول. وظنوا انهم قد كذبوا وظنوا اوس یو توجیه دادا چې ظنوا او د کذبو ضمیرونه دا انبیاء تراجی دي. نو داغی مطابق دا تاویل دے چې وظنوا او پیغمبرانو با خیالو کو چې انهم قد کذبوا یقینا دینا غلطی وشوا. کذب د غلطی په معنی کې ده چې دینا غلطی وشوا په دعوت کې ځکه مدد ناراضی نو جاءهم نصرنا نو زمون مدد براغه. خود ابن عباس رضی اللہ عنہ توجیه دادا چې د ظنوا او د کذبوا فاعل چې ده دا ضمیرونه دا قوم تراجی دي. نو بیا مطلب دا دی چې کله به رسولان د خپل قوم د ایمان نه نا امید شول وظنوا قوم به ګمان وکړو چې انهم قد کذبوا یقینا دوی ته دروغ ویل شول چې دی پیغمبران ور سره د نصرت هغه وعده دروغ کړی وي. نو جاءهم نصرنا نو را بغه په دی باندې مدد زمونږه فنجیا نو بچ بکړې شول من نشاو چې څوک به مونږ غوښتل ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين او نشي لري کې د عذاب زمونږه د مجرم قومنا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب خامخا یقینا د دې پاکي د دې په دې بیان کې عبرت د عقل والو د پاره او خاص کر بیا د حضرت یوسف په واقعه کې ډیر عبرتونه دي. لکه مونږ پرون ویلې چې احسن القصص ده د دینه د هغه اخلاق او تعلیم معلومیږي چې د کم اخلاق او په بنا باندې حضرت یوسف د غلامینا ملوکیت ته رسیدلې ده. د یو قوم د غلامینا هغه د هغه ملک بادشاہی ته رسیدلې ده. خدا هغه پس پردا د حضرت یوسف علیہ السلام اخلاق دي. د حضرت یوسف ټولونه غټ اخلاق قوت نفس ده یعنی خپل په خواهشات باندې کنټرول دادي او بیا د اصول برخلاف تکلیف او مشقت برداشت کول. هل کله چې ورته هغه مطالبه وکړه نو حضرت یوسف ویلی چې د خپل اصول خلاف نه رب السجن احب الی مما يدونني الی چې ما تا زما د اصول د خلاف نه دا جیل بهتر ده. جیل بلړ شم لیکن د خپل اصول خلاف نشم کوله. عفت او پاک دامنی د پکې بیا د خپل موقف د پاره رد او شپه هر حال کې دعوت ورکول د خلکو ذهن جوړول ک جیل وی او ک ازادي وی هر حالت کې د الله د دین خبره کول دغه هغه اخلاق دي چې د هغې د تعلیم د پاره دا واقعه ذکر شوی ده. بسم الله. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. نه دی دا قرآن یو کیسه چې جوړه کړې شوې وي
ولکن تصدیقا لیکن نزل لیکن د نازل شوه د پارا د تصدیق د هغه خبرو چې د نمخ کی دي هغه کتابونو چې د نمخ کی دي او د پارا د تفصیل کولو د هر ضروری شی هدایت او رحمت د لقوم یؤمنون هغه قوم د پارا یؤمنون چې ایمان لري. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. سورۃ رعد مخی سورۃ یوسف او سورۃ ہود کے دلیل ادلہ نقلیہ بیان شول. نو پدی صورت کے باوس عقلی دلیلونه بیانېږي د اضافی تاکید او د تنبیه د پارا. یا مخ کے ذکر شو صداقت د رسول او رسول اللہ تا تسلی. نو پدی صورت کی جوابات ذکر کئی دا غا شبہاتو چاگا پر رسالت مانی واردیگی. دعوی د صورت دو خبری دی اثبات توحید او اثبات رسالت. خلاصہ دا چی اول دعوی ثابتولولا رد کئی د شرک د اقسام اربعہ او بیا دلائل عقلیہ بیانی پینز مثالونا. د دوی میں دعوی د اثبات د پارا د شپگو شبہو جوابونا د اللہ شہادت د اہلی کتاب و شہادت پہ بیانی. الف لام میم را تلک آیات الکتاب دغا آیتنا د کتاب دی ترغیب القرآن. والذی انزل الیک من ربک او حغس جنازل کڑے شوی دی الیک تا تاستا د رب د خوانا الحق دا رختین دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خلکو ته د کمشیز دعوت ورکو نو داغي بنیادی خبرې درې وي. د پیغمبر دعوت کله کله مونږ ته دعوی توحید وو او دا دریو خبرونه مرکب وي. یو خبره دا چې پورا خدای الوهیت ټول د الله دی پاره دی پدی کې الله سره څوک شریک نشته دی. دویمه خبره دا چې د دې ژوند نه رستو یو بل ژوند را روان دی چې باغی کې با الله مونږه خپل ځان ته پیش کوي او د دې ژوند د عملونو تپوس بکیږي. او دریمه نقطه بکې دا وا چې د الله رسول ما سچوام دا د الله وینا ده د ځان درته نه وام. دی دریو نقطو باندې مشتمل دا د نبی علیہ السلام دعوت وو. دی کی توحیدم دے رسالتم دے او قیامتم دے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون خو اکثر د خلقنا لا یؤمنون نمنی اغی. لہذا مخ کی حغا دلیلون ذکر کئی چی ہر عقل مند داغی حغا مفہوم تسلیم کئی. اللہ الذی اللہ غذات دے چوجد گڑی دی اسمانونا بغیر عمد ترونها بغیر دستنونا چی تاسوی گوری. بغیر عمد ترونها کی دو مطلب دی. یو دا چی ترونها دا عمدین صفت دے. نبی دا آیت مطلب دا دے چی اللہ پورتکڑی اسمانونا بغیر دا حغستنونا چی تاسوی گوری. مانا تاسوی نو گوری خستنشتا و تاسو تا نخکاری. یوم دا مطلب. او دویم مطلب دا دے دا ترونها جملہ حالت رفی کی دا بغیر دستنونا ترونها چی تاسوی گوری جو گرا اسمان لاندستنی نشتا. دا مطلب واضح دے. ثم استوى على العرش بیا برابر شو په عرش باندې او تابع کړی دی الله انور او سپوږمۍ. کل یجری لاجل مسمى دا ټول چلیږي تر یو وخت مقرر پورې.
مقرر وقت سے دے در دنیا پورے یدبر الامر انتظام کئی دا ہر کار یفصل الآیات تفصیل دا آیتنو کئی لعلکم بلقاء ربکم توقنون دید پارا چتاسو دخپل رب دا ملاقاتنا یقینونا یقین لرئی وهو الذی مد الارض او اللہ ذات چ خورکڑی دزمکا او پیدا کری دی پدیزمکا کی غرونا او نیرونا ومن کل ثمرات او د هر قسم میوونه الله پیدا کړي په دې ځمکه کې زوجینی جوړې دوا معنا سپین تور یا خوږ او تریخ یغش اللیل النهار اغوندیش په رزتا یقینا پدې کې خامخا نخې دی هغه قوم د پاره چې غور او فکر کوي او فی الارض قطع متجاورات دام دلیل عقلی او پسمکا کی ٹکڑی دی متجاورات یو بل سرا جختی و جنات او باغن دی من اعناب دا انگرنا و زرع فصل دی و نخیل کجور دی سنوان و غیر سنوان سنوان د یو جڑنا و تن کی بوٹی و غیر سنوان رنگی رنگی سنوان یعنی یو غټ بوټي داغي لاندې داغي د جړونا نری نری نور بوټي وتی دي یا غیر سنوان رنگی رنگی چې د ځان ځان لوي الله وی تاسو سوچو کوي یسقا بماء واحد داس کول کیږي په یو ابو سرا یو معنی یو قسم باران وریږي په هر بوټي یو قسم زمکه کې ده او د هر بوټي میوه په خوان کې او په ذایقه کې بدل بدل ده نو دا بدل تو پکې چرته نه راغې نفضل بعضهم على بعض منغا غروال ورکو بعض د دیتا په بعض باندې فل اوګل په خړلو کې یقینا بدی کې خامخا نخې دی هغه قوم د پاره چې عقل لري و ان تعجب زجر د منکرین باستا او کته تعجب کې نفعجب قولهم تعجب والدا وینا دا غي مانا کت د دین تعجب کې گنا د انکار توحید نا توحید تا د تعجب شیخ کاری چې د ډیرو خدایانو کار به یو الله څنګه کوي نفعجب قولهم ډیر عجیب وینا دا غي خدا دا چې اذا كنا ترابا کله چې موږ شو خاورې نو اینا لفی خلق جدید آیا یقینا موږ بخامخا په نوی پیدایش کیو اولئک الذین کفروا بربهم دغه دی هغه خلق چې انکار کړو د خپل رب نه اولئک الاغلال فی اعناقهم او دغه دی چې توقونه بوي د دې په سیټونو کې اولئک اصحاب النار او دغه دی اور والدی بوي په دې اور کې همیشه ويستعجلونک بالسیئه زجر زرغواړي تانا عذاب قبل الحسنت مخکې د ایمان نا ایمان نه دراوړې مطالبه کوي چې ائتنا بما تعدنا وقد خلت من قبلهم المثلات حالانکه تیر شوی دی د نمخ کې المثلات شرمون کی عذابنا یقینا رب ستا لذو مغفرت خامخا بخشش والده للناس خلقلا علی ظلمهم باوجود ظلمنا مغفرت نه یو مراد دے تاخیر عذاب نو دی وخت کې بیا د ظلم نه مراد شرک شي زګه چې کو ظلم نه مراد شرک واخلو نو مغفرت په خپل معنی نشي جوړې دي دا بیا د سری آیت نه خلاف دی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به نو مونږ به وو چې دلته مغفرت نه مراد دی تاخیر عذاب یقینا رب ستا لذو مغفرت خامخا رستو کون کې د عذاب دے د خلقو علی ظلمهم باوجود د شرکنا یا بیا مغفرت دے پخپل معنی باندې لیکن بشرط الایمان الله بخی باوجود د شرک نا خو چې ایمان راوړي او شرک نه توبه وکي او درې مطلب دا دی چې د ظلم نه مراد د کفر او د شرک نه علاوه نور ظلمونه دي بیا به مغفرت په خپل معنی مانی وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ زجر او جواب دے دا اول شبهه او وای دا کافران چې ولې نه دي نازل شوی په دمانه سنخا د رب د خوانا
انما انت منذر یقینا تو ير ورکون کې او هر قوم د پارا هادن یو دعوت ورکون کې دے الله يعلم ما تحمل كل انثى دلیل عقلی الله پویږي ما په هغه څه تحملو چې ګیړه پورته کوي كل انثى د هر مادي د هر مادي په حمل کې سدي الله پیجنی وما تغیض الارحام او هغه شی چې رحمونه کمی وما تزداد او چې سیوا کوي مانا پر رحم کی یو بچے دے یا دو دی پورا خلقت والا دے یا ناقص الخلقت دے دا ہر سا اللہ تا پتا دا وکل شیئن عندہو بمقدار او ہر یو شی اللہ سکا بمقدار پیو اندازہ مانی دے عالم الغیب والشہادہ پویا دے پا غیب او پخکارال کبیر المتعال اوچت دے سواء منکم برابر دی تاسو کنا من حغسوک اثر القولا چی پٹویناو کی ومن او حغسوک جهر به چې بوجت आवाजو کی ومن هو مستخف بالليل او سوق چې پټیږي پشپکی او ګرځیدون کی دی پرز دا هر څه الله ته معلوم دی له معقبات دا غد پار دی وار پوار راتون کی فرښتې من بین یدیه ومن خلفه د بند د مخ کې او د رستنا یحفظونه من امر الله چې دوی حفاظت د بند کوي د وجه د حکم د الله من امر الله کی من اجلیه ده یعنی بی امر الله چې دی د الله په حکم سره د بنده حفاظت کوي د شیاطینونا ان الله لا یغیر ما بقوم ترغیب دے دا اللہ اطاعت تا یقینا اللہ نه بدلی ما هغه حال بقوم چې د یو قوم وی تر دی چې هغه بدل کی ما هغه اعمال چې دا غي په نفسونو کې دي و اذا اراد الله بقوم سوءا دا جواب دے د یو سوال چې کله فرښتې د بنده حفاظت کوي نو بیا هغه ته دا مصیبت ولې ورسی چې الله دا بنده حفاظت لا فرښتې مقرری کړي ني نو بیا خو پکار دی چې هیڅ بنده د دې هیڅ ضرر نه رسی او حال دا چې ډیرو خلکو ته ډیر تکلیفونه بیا هم رسی داغي جواب کوي و اذا اراد الله بقوم سوءا او کله چې اراده وکي الله یو قوم سره د تکلیف نو فلا مرد له نوی لرکون کې هغه تکلیف لره الله نه ما سیوا بل سوک او نوی دوی د پارا بيد الله نه میوالن سوک مددگار مانا تقدیر په مخ کې بیا تدبیر ناکام شي ويسبح الرعد بحمده او تسبیح و رعد فرښتہ بحمده دا الله د حمدونو رعد فرښتہ دا چې هغه د وریدو په شړلو باندې مقرره ده او چې وی بلاس کی چابک وی وریدې شړی د یو خانه بل خواته او چې کوم دا اوازونه را دي چې رعد ورته وای نو دا د هغې اوازونه دي یو قول پکې دا دی چې رعد فرښتہ ده والملائکة او نور فرښتې من خیفته دا الله د یرنا ويرسل الصواعق او رالیږي الله دا الصواعق تندرونا فیصیب بها نرسیدا تندرونا من یشاء چاته چې غواړي وهم یجادلون فی الله او دی باسونه کوي دا الله په باره کې او هو شدید المحال او الله دې سخت نیونکې له دعوت الحق دا نتیجه دا د ما قبل دلیلونو او رد د شرک فی الدعاء له دعوت الحق صرف او صرف الله د پاره دا رښتینه بلنا مانا د بلنې حقدار صرف او صرف یو الله دې چې هغه ستا بلنه اوري او بیا ستا بلنه پوره کوي هم او پوره کول هم شي نو له دعوت الحق او دا خلق چې وای الله نه ما سیوا بل یو ته چغي وای نو دای نه هو د دای هغه بلنه اوري او کوي وري نو پوره کول هم نشي داغی مثال ورکی والذین یدعون من دونه او غسوک جبلی اللہ نما سوا نور سوک نو لا یستجیبون لهم بشی دی نشی قبل ولید آغید بلنا بشیئن حس شے دی حغیلا حس جواب نشی ورکولے جواب مانس داغی پا بلنا باندی جوابی کاروائی نشی کولے الا کباسط کفیہ الا کباسط کفیہ مگر پشان دا غچا باسط کفیہ چی اگدون کے دے ورغوی اخبل الالمائی ابوتا
لیبلغ فاهو چې دا اوبه رسید د خولې ته وما هو ببالغه او ندی اوبه رسیدونکي د خولې ته معنا الله وی دا په قبر مانی چې ولاړ دی قبر والا ته چې چغې وهي د دسې دی لکه د کوی په غاړه چې یو سړی ولاړي اوبو ته وایي چې راشئ راشئ او زما خولې ته راشئ نو دې تر قیامت ولاړي اوبه نشي راتلی د خولې ته دغسې دا قبر والا دا فریاد نه اوري او کوای وري نو پوره کولی نشي وما دعاء الکافرین الا فی ضلال او ندا بلنا د دې کافرانو مگر بربادا الا فی ضلال دای گمراهی د گمراهی او الله دی پاره دے عقلی دلیل او صرف یو الله دی پاره سجده کوي هغه دی چې باسمانونو او زمکه کې دی په خوخه او ناخوخه او سوري دا غي هم سبا او بیگا کل من رب السماوات والارض لسم دلیل وایا سوک درب دے د اسمانونو او د زمکونو قل الله الله دے سمرد دلیلونو دا خلافت تخذتم من دونه اولیاء آیا نو تاسو جوړ کړی دی بيد الله نا اولیاء مددگار الله هم پریخه دے او نور نم امیدون لرلی لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا چې اختیار نه لري د خپل ځان د پاره د فائدې او د نقصان قل هل یستوی الاعمى والبصیر یا برابری دی شي ړوند او بینا یا برابری دی شي تیاری او رڼا آیا جوړ کړی دی الله د پاره شریکان چې هغه پیدا کړی وي د الله د پیدایش په شانتي بیا ګډوډ شوی وي هغه پیدایش پدای کدی چې دا الله پریخه دی دا نوري نو د دې معبودانو هم الله په شانتي س پیدایش کړي دي چې دای معنی چرتا ګډوډي متشابه ورته لګي دي وی الله وی کول الله خالق کل شی وایا الله پیدا کون کې د هر څه دی او غې دی یک یواد القهار غالبا انزل من السماء دلیل عقلی انزل من السماء ماء پدې دلیل عقلی کې یو مثال ذکر کړي مثال دا دی الله وی الله آسمان نا باران ورئی د باران په نتیجه کې د زمکی نالی حوزونا دا روان شید او په دغه نه د باران په دی اوبو کې په دی نالو کې زغوي خشاک وی چې هغه برابر وی او هغه د اوبو په سر باندې را رواني بیا چې یوځیا کې دا اوبي ساری شي نو سلیګ وخت پوری دا زغ او دا خشاک دا گندگی دا بیا د دې اوبو په سر باندې وي اوبو پټي وي کله انسان دا سوچو کی چې دلته اوبو نشتا چې خپل بګدي نو لاندې اوبي نو الله وی دغه سي مثال دی د حق او د باطل کله چې دا باطل د حق مقابله کې راشي نو یو سو وخت لپاره هغه مثال نو پوره شي نو شروع کې دا خشاک او زګ بروي او بلاندې وي خو چې څومره وخت تیریږي نو دا خشاک وغیرہ ختم شي او چې کم فیدنا کې اوبدي هغه پاتې شي بیا نو الله وی دغه سي مثال دی د حق او د باطل شروع کې دا باطل په دی حق باندې وی سور وی په خلق دا پویشي جوړه بس حق مغلوب شو د حق نوم او نشان ختم شو خو سو وخت به تیر شي نو هغه حق به الله ښکارا کی او دا باطل دغه سي ختم شي انزل من السماء ماء الله ورید اسمان نوب فصالت اودیتن نو ابیگی نالی بقدرها پخبل انداز باندې فاختمل السیلون اوچد کی دا دریاب زبدن رابیا سیلاب جدے دا اوچد کی خسو خاشاک رابین اوچد ومما یوقدونا او د هغنا چې تاسو یوقدونا چې دوی ګرمۍ علیه پاغي باندې هم په اور کې کمشه چې دی یعنی اوسپنه وغیرہ په اور کې ګرمۍ نو پاغ فل پارا ابتغاء خلیت او متاع د ذیور او د کالو جوړولو د پارا یا د سامان جوړولو د پارا نو دیمان هم زبدن زگوی مثلوه داغی پشانتی
خو دلتم دا زگ ختم شي او خالص سونا او خالص اوسپنه پاتې شي. نو کذالک یضرب الله الحق والباطل، دغسی الله بیانی حق او باطل. فاما الزبد بہرحال دا زگ چی دے فیذهبو جفاء، دا بختم شي بیکارا او اغسج فیدہ ورکی خلقتانو فیمکذ فی الارض، اغب ایسار شي پزمکا کی. دغسی اللہ بیانی مثالنا للذین آغچا دا پارا استجابو، دا دعوت پا نتیجہ کی دو قسم خلق پیدا کیگی، اہل حق اہل باطل. نو اس دوارو تا دا دوارو حالت ذکر کئی، یو تا بشارت او بل تا تخویف. للذین آغچا دا پارا استجابو لربهم، چی خبر ہے امن لا دخپل رب، نو آغی دا پارا الحسنہ خحال دے. والذین آغسوک چی لم یستجیبو لہو، خبر ہے انمن لا دہغ، نو لو ان لهم ما فی الارض جميعا، کہ یقیناً دی لپارا شی حغا چی بزمکا کی دیدا ٹول، ومثله معا او ددی پشان دی سر نورهم لفتدو به، بیا خامخا دی پا بدل کی ورکی. نو لائک لهم سوء الحساب، دغ خلق دی دی لبوی بد حساب. وماواهم جہنم، ٹھکانت دی با جہنم وی. وبئس المہاد، او بد دی دیاد گرزی دو، بدا بستر د جہنم وی. چلو تفریح